نږدې حدیث صاحب کې ویل تکشا ابي قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرني ابن جرير قال اخبرني عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله قال لما بنت الكعبه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فلان الحجاره فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل اثارك على رقبتك يقيك من الحجاره فخر الى الارض وطمحت عيناه الى السماء او سترګې د حضرت عثمان ته اوچت شو دا سوچ ثم افاق بیا په هوش کې راغی ازاری آتنی ازاری وشدار ازاره حضرت سلام کو تړل شي ابي قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا محمد بن زيد عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن ابي يزيد قال لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط قالوا د نبی علیہ السلام په زمانه کې بیت الله نه چا پیر دیوال نو خوش میدان فتقال عمر رضي الله عنه فبنى حوله حائط دیوال جوړ جدر قصير فبناه ابن جدر قصيرون سو کوئی چنا دیوال نه لندو او مسقفم نو کندر غنو فبناه ابن زبیر بیا جوړ باب ایام الجاهلیت باب دې په بیان د ایام جاهلیت مراد ایام جاهلیت څه دي هغه اعمال چې خلقو په جاهلیت کې کول او دا جاهلیت څه شی دی سو کوئی من مبعث عیسی الی نبینا صلی الله علیه وسلم دا 560 سال یا شپږ سو کاله چې په دې باندې بخاری جلد اول خلاصيږي 600 کال هغه زمانہ و چې ته د فترۃ الوحی وای اسو کې دا جاهلیت د ولادت ته حضرت نه تر نبوت پورې سره کاله وا او پای کې د خلقو عادتونو دغه ذکر کی قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى قال هشام حدثني ابي عن عائشه قالت قال عاشوراء يوم تصوم قريش في الجاهليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يصوم فلما قدم المدينه صامه ومر بصيام فلما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لا يصومه وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وحيد قال حدثنا ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس قال كانوا يرون ان العمره يرون يردي بدا عقيده لره عمره فاشرحات کې من الفجور في الارض دا غټو ګناونه د پدې مکه وکام یسمون المحرم سفرا عذیب سان محرم ته سفر وی اوی به اذا برا الدبر کله چې جوړ شي زخمونه د اسخانو وافل اثر او مټاو شي پر لارو کې نخې د قدمونو د اجیانو حلت العمره لمن استمر حلال شو حلاليږي عمره نه پاره غچا عمره کوي اور فقدم رسول الله صلی الله علیه وسلم واصحابه رابعه المهلين فصلورم د ذل حج باندې ها ومرهم النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا عمره قال يا رسول الله اي الحل قال الحل كله يا اي الحل مانس فقط احرام کلا کو ونا الحل كله چې سشه مکه احرام نه حلالو اوسم حلال دي کپڑے واغوندول لامبا خوشبو کا حرکت شو صدق کو راکا قال حدث علي بن عبد الله قال حدث سفيان قال كان عمرو يقول حدث سعيد بن المسيب عن ابي عن جده قال جاء سبيل في الجاهليه جاء السيل سیلاب راغ سیلابین د ابو سیلاب او زمانی جاهلیت کې دا مشهور وا چې دا څو وخت براشي چې په مکه سیلابونه براشي او بیت الله پکې ډوب شي او بیت الله بالکل د ذکر لري د سطح الارض ما چې تلار شنو بیا په پته لګی کنه دلته څه پته لګی سیلن فی الجاهلیت فکسا ما بین الجبلین چې کوم زمکه وا هغه بالکل ډک شو دوه قال سفیان ويقول ان هذا الحديث لو شان بشکدا حدیث دی لو شان د دې ډیر وګدواله دی مانه څه شو دل شان توالت دا وګد حدیث دی وما اختصار وکړه ابي بكر حدثنا كل ما قال حدثنا ابو عوان عن بيان ابي بشر عن قيس بن ابي حاتم قال دخل ابو بكر على امراه من احمس وقال له زينب فراغ لا تكلم فقال ما لها لا تكلم قال حجه مشركه فقال لا تكلم حضرت ابو بکر وای دا زمای جاهلیت خبره کې خلکو پر حجون لتل او خبره به نه کوله نظر به ما نظر پورا حج کی خبره نه کوله خلا بند وا ودخل ابو بکر على امراه من احمس احمد قبیلی یو خدوا یقال لا زینب بن زینب حضرت صدیق چو سخلار پر اعلی تتکلم ای خبر نہ کوئی شونډه باندې وقال حضرت ابو بکر سے ما لا تتکلم صدیق خبر نہ کی بحجت مسمتتن نظر منلې دې د حج په دې حال کې چې دا چپ وای فقال لا صدیق ورته تکلمی خبر کوا فإن هذا لا يحل عدم کلام
او نظر د ترک کلام جائز نه دي هذا من عمل جاهلیه دا جاهلیت خبر دي اورګه فتکلمت خبر شروع کړي ان سمي شروع کړي خلک مړ خاندي نه چې خاندي کپن شلي ناول خپل بند کړو خبر نه کولی او چې خبر شروع کړي فقالت دې خذي زینب من انت تسوفي قال صديق امرأ من المهاجرين یو د مهاجر سره ما في اي المهاجرين کوم مهاجرين من قريش د قريش قال من اي قريش په قريش ګلر خاندان دي کم قريشي هو چې کنه قال نو صديق ته انت لا سؤول تو ډېر سوال کوونکی زنانه هو چې کنه بس تا خو جو سوال ته خلاص پړدا او بس ته کنه یو سړی د مهاجرینو نه خلاص انا ابو بکر خلاص ابو بکر قال ما بقاونا على الامر الصالح سو پوری به زمګه بقا په دې دین کامل باندې الذي جعل الله في بعد الجاهليه چې جاهلیت نه پس الله را لګل دي قال بقاؤكم عليه تاسو دې دین باندې بقا مستقامت بكم ائمتكم سو پر تاسو مشران په دین کلکوي تو تاسو هم یې او چری ګډوډ چې تاسو هم ګډوډ شئ وقال ذي خضر ملائمه ائمه سوتي اما كان لقومك رؤوس ایستا په خاندان کې روس نشته اشراف و سرداران نشته یامرونهم فیطیعونهم قال بلا فهم اولئک الناس دغه مشران دي کنه نور سړي قال حدثني فرات بن عبد الله قال اخبرنا علي بن مسلم الشامي عن ابي عائشه قالت اسلمت امراه سوداء لبعض العرب عرب کی او تورنګي جنې و مسلمان شو وکان لا حفظ فی المسجد غریب او بلځ کی کور نو داګه د پارسو یو جونګړه په جمعات کې قاضي فکانتا تینا شابه مکبراتا وتحدث عندنا خبري به کولم سرا فذاق لغت من حدیثیا چې کله به خبر نه خلاص شو مقال کی اورځوي ويوم الوشاه من تعاجيب ربنا الا انه من بلده الكفر انجاني اغرض د انبیل د عجایباتو طرف زمانہ دا ها دمره خبره ده چې کلی د کفر نه اخلاص کړه ما شکر دې فلما سچ دا شعر به وی حالت لا شام ما يوم الوشا يوم الشاست وی چې خرجت جويريه لباز علی راوته د کورا یو جنای ورکوټي بعد د مولاګانو زمانہ والے وشام من ادم واغي څنګه یو هارو د اوس دې سرمن نه جوړ او پای باندې ملغلری وغیرہ ټوبلې فسقط من الجنين ارتاوش فانحطت عليه الهديه تپس برنام حملش راچغلش ولی وهي تحسب لحما بدی ګمان جداب غوشوي فاقذت نغي واخلا فتامون ذب ما منتو متنو لګول چې تغلې فازبوني بین مال دې تکلیف نه راک حتا بلغ من امري تتی چور زما د معاملینا انهم طلبوا في قبولي تویلاسو او زما په قبول کې چې چرته دل ته هار نی پټ کړي فبینهم حولی دوی زمانه چار چا پیرو وانا فی قربی یا کربی ته په دې پریشانای کې ناسم اذ اقبلت الهدیه رانا حتا وازت بروسنا تر دې چې بالکل برابر شو زم په سرونو باندې ثم القت بیاد پرنا ورزل فاخذ دیواس فقلت لما هذا الذي اتهمتموني به وانا من بریه داغ شو چې تاسو په تهمت کول ما زد اغلان بیزارو نو الله زما امداد وکړه او اقر شو چې کور می ورته پری خدا نو اسلام الله نصیب کړه قربان دي ته نظر شه اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا من كان حلف فلا يحلف الا بالله فكان قريش يستحلف بابائها فقال لا تحلفوا بابائكم في قال حدثني يحيى بن مسلم ولا قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان عبد الرحمن بن القاسم حدث ان القاسم كان يمشي بين يدي الجنازه ولا يقوم لها ويخبر عن عائشه قالت كان اهل الجاهليه يقومون لها فيقولون اذا راوها كنت في اهلك ما انت مرتين وفي قال حدثنا عمرو ایک منٹ آج و الجاهليه يقومون لها جنازه له ودریدل هزار اواز کله بیلید او دې مړی ته خطاب کو جنازه ته كنتي في اهلك وت خپل خاندان کې ما انتي هغه کیفیت چې اوس یې سمانا څنګه چې کور کې وي نو دغه سبا په قبر کې هم یې بس دا یو معنی چې دا دعا شو بل كنتي في اهلك وت خپل اهل کې ما انتي
په داسې حال کې نه چې اوس تی سمانا تو خو الته کې ژوند دی اوس ګور ژوند نشته دی باز بعد الموت نشته دی ٹھیک شو درمه توجی كنتي في آلك ویت پخپل آل کی ما انتی هغه طریقې سره چې ویت اوس څنګه اوس په مزو کې رسوت تعالی مزي ملاويږي فراشي ته بیا وګوري جی عمرو بن عباس قال عن ابي سعد عمرو بن ميمون قال عمر ان المشركين قالوا لا يفلت من جمع حتى تشرق الشمس على سبيل نور بصير او كتب سبيل غربان دي فقال النبي صلى الله عليه وسلم فافاض قبل ان تطلع الشمس چلو شام ابي قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال قلت يا ابي اسامه حدثك يحيى بن المهلب قال حدثنا وسلام اكرمه وكاسن دهاقا قال يعني كاسن دهاقا هغه جامونه جړقول شي د شرابونو ډک ډک امل ډک ډک متتابعتن پر لپسي اکرموي قال ابن عباس سمعت ابي يقول ما ذا خپل پلار عباس نه اوریدو فجاهلت اس قناك اسندها قنا یزما پلار بم مخکې کاسن دهاقا ماده عربی جمله و مخکې دا موافقت ته چلو ابي قال حدثنا ابن عامر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق كلمة قالها الشاعر كلمة الذين على كل شيء ما خلق الله باطل وكاد وما يكون ابي سلمة ابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني ابي عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن قاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان لابي بكر غلام يخرج له الخراج وكان ابو بكر ياكل من خراجه فجاء يوم بشيء يخرج له راجا خپل عمل نه به کله کله ټیکس وراوړه چې مزدور به استا غلام به کار له بلار او چرابه کې طالب له 100 روپے رز راکوله مثلا وکانه ابو بکر یاکل من خراجی د ټیکس نه به خورا فجاء يوم بشين فاكر من ابو بکر فقال الغلام غلام ورته تدري ماذا جی شیخ تا ته پته دا چې شیشه در باندې خراو یا تاسو خړل ابو بکر ما وسدي چې كنت تکهنت الانسان في الجاهليه ما کہانت کو یو انسان ته په زمانه جاهلیت کې یو دوزه می ولېوا یو توک می چلولو ا توک برابر شو وما اوسن کانتا پکانت پویدمنا الا ان خداتو چل می ورسره کړو فلقینی ننرات مرا ملاو شو فاتانی بذالک دای په وځمال دا پیس دا شام سامان راک لکه پي وغیرہ قال ذلذیا کلت منو فادخل ابو بکر یدو فقا كل شيء في بطني واغ من تقوى الصديق رضی الله تعالی خوشي اجسه خورلو نه الټه کړی چر حرام شی مې خوړا اگر چې تاویل او امر کاهن تزویل کنا وقلوان الکاهن او د کاهن اجرت دا حرام دی جی وفيه قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى عن عبيد الله اخبرني نافع عن ابن عمر قال كان اهل الجاهليه يتبايعون لهم الجزور الى حمل قال وحمل حملته ان تنتزل ناقه وغب خرصوله پیرا او دا 15 کیلو غوا خراکا او جما کر اوخه کله لنګ شون بیا در پیسې درکوما بل به یو من راکا او اوخه بلار بل چاغه لنګ شي غیبه چې لنګ شي بیا در درکوما خیره ده انتظار وکړئ ثم تحمل الذي يوجد فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبه قال حدثنا كنا من قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان بن جرير كنا ناتي انس بن مالك قال فيحدثنا عن الانصار وكان يقول لي فعلى قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا وفعل قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما چې داول اتفاق پکې چې هم کاکار والدي خوشو کنه زکه تک چې دینو په یو بس د دمر ترس کوي تا خیال ما چې داسې چل دی بل چا زړه تعاون نه کوي خپل وینا خپل ایګا ها خاجی علماء کرام توجه کړه القسامه فی الجاهلیه ذکر د قسامت په زمانی جاهلیت کې ګوره قسامت اوسم شته او جاهلیت کې مشته او دا د جاهلیت هغه طریقې کار اوسه پوری وو واقع داسې دا توجه کو چې واقع ته بیان کوم دا مخینه تیر شي لکه مثال په تور سره شبیر احمد نه يرخبه به زخه پکې نه خیره د دې یو رشتہ دارو
هغه لار د یو بل سړي نوکر شو او آی ورته چې دا وخان مخان تړاو سنبالو سروا دوی تاجرانو مالک تاجرو مستجیر جو دې تاجرو چې شام تور رسیدل ها نو په لار کې یو بل د دې د خاندان یو کس راغی اغه نه د بورې پړش لیدل ورته وی یاره ته خپل د اوخ یو اقال راکا زما د ګوډي پړش لیدل دي چې دا ورته وتاړه دوی چې لار شام ته ټوله سونه وخانه کین ولا آیو اوخ به اقالو مالک د وخانو تاسو کو نو کرنا الګ اقال سي شو ویجی نشته آیو روایت کی راځي اقال سي شو پتاسي یو سړیو محتاج راغلو او بورش لیدلې وا ماته یو پړې راکه ماغې لورته نو کوته کې راوچت ک نیولې دي قال ور کړلې پړې نا مزدور چې کومو اجیر هغه زخمی کا خداسي زخم باندې چې قریب المرګ کا په دغه وخت کې په دې لارې باندې پروت دی اوس قریب المرګ دی لته مدي وی یو یمنی کس تیرې ده دای تاوازو کې د کمزې وی د یمن ما وی حج رسیوسی وی زما کله کله وکله کله رانه پاتې شي خو زما یو خبره به زماونه سي امانت وی زخه ویا په چهای نه لاړی نو आवाज وو کې په موسم مینا میدان کې یا رفات کې چایا پتا سو کې څوک قریشش ته نو که څوک وی آو نو بیا بوته چې هاشمی پکې څوک دی چې هاشمی خلق پاسي چا منګیو نو بیا ورته وای چې ابي طالب پکې څوک دی او چې ابو طالب درته ملاو شو نو ته ورته وای چې تاسو د قبيله یو خاندان یو کس د فلان کی سړي سره نوکرو ورغي په اقال باندې وهلې دي واغه مرشوي دي ځکه قریب المرګ وکنه دا خبره خوش و دغه مالک د خوانو چونو دی چې د سفر نه واپس راغی ابو طالب ورته ملاو شو ایت لا خبر نور وسته حال دی خطی تا کنا وای کنا غزمون دغه قبیله خاندان هغه بل کس ځان سره بوتل نو کارایږي هغه دې سره بیا هغه کوم بیمار او ډیر زیات مال خې علاج وکړ او جوړ نشه بیا مرشه ما خې کرامن خخ نکا بځای دا تاسو ډیر خو مناسب ان خلک دغه څه کوي غریب سړی وي نو هغه بیمار شي علاج وکي مرشي دفن کی ها سزمانه تیر دغه یمنی راغ نه دی اعلان وکړ اے پتا سو کی سوچته قریشی هاشمی او ابو طالب ادا سره پتا ستاسو د خاندان یو کسو دایدمو او فلان کیس کسره مزدورو هغه وهلو بلخت سره بیا مرشوي دي ښا ابي طالب دغه قاتل پسې کسو لګا چراشه سره دی وجلې دي دیت ورکه سلو خان او که سلو خان نه راکې نو بیا 50 کسان با قسمونه خورای چې موږ دا کار نه کړی او کینینو نقتلو کا بس وجنم دي راغیزا خاندان سره مشوره کوما خاندان له چلان نو آی ورته چې ټیک د ستاپ دې موږ 50 کسان قسم خدا څخه خبره را او تاب بری اذا ټیک د تیار شه دا مقتول شونه د دې رشتہ دارو او اغیت د دې خور و یار زنانه چوا بل چاته واده شو دغه یو بچیو ډیر خسته ځوانو اگر ال ابو طالب ته وی زما دغه یو زوی دی او زما ډیره مینه ما کچر دې 500 کسان نه دا زوی را لوباسي او دې قسم ته نه درې راستا په ما سره ډیره مهرباني اذا خیر د زول لري خپل بچی ته چې پاتو لګي چې ابو طالب خدا سے کین یو پر سره راغی آئے ورته جی دیت کې سلو خانی او تا اعلان کړی 50 کسان به قسم خوري
نو دینه دا معلومه شو چې فی کس دو خان راځي مان دو خان واخلا او ما د قسم په میدان کې مو دروا پیدا راوړه باقی 48 کسانو قسمونه په دروغ او خړل او پوښګنا 48 کسان او لا کال نو تیر شوی چې دا 48 کسان مرشد او ایت د دروغ قسم صدا په دنیا کې ملاو شو اوس دا ماته مطالعه وکړه زموږ یو استاد غریب چې سبق شروع کړ خلاصه به ویلا بیا به طالب جانو دا استا مطالعه اوس به سبق وایو دا القسامی مطالعه وشو جی شابه کاکا استاجر رجل دی په مزدوري نیول یو سره من قریش من فخذ اخرى لکه په قریشو کې کته قبيلي وی کنه دا یو وړه قبيلي نو قدن قطعت عروه جوالقي غوسشي و بندش د بورې دي ورپی یعنی کونډه بندش یعنی پړې چې بورې وسره تړي جوالقي مان بورې دي مددو کبی قالن پیو پوری اشد بی عروت جوالقی چوترم په دې سره هغه خلاد بورا خپلې لا تنفروا الابلو سمانا نبتختی خامستا کته وای چې خو تختی را ډیرو خان دي دا چې د کوم اقالین په منځ کې به کې نه کړه نبتختی خامستا جی فلما نزلوا وقلت الابل قالوا کله چې ټول خانو الا بير واحد سواد یونا وی هغه سړي چې چا دې په نوکر نیولو ماشان حاصل بیت لم یوقل سوجدا د دې اوخه چې اقال نشته من بین الابل فلیسل اقال نشته بین اقال سشو دغه تاسو یو سړي مان وخت ما ورکا فاذف بیاسن نو یو په یو ډنډا کان فی اجلو چې په ډنډا کې دې مرګو یعنی قریب المرګ شو یعنی سمان ما اشهدو نه حاضرین همیشه وکلا کلا لار شو هل انت مبلغ انی رسالتا تکشوا مرتا من الدار یوزل زما یو پیغام بو نسی بنام قاضی فکنت اذا انت شهدت الموسم کله چې راشد موسم د حج تا فنادي یا آل قریش आवाज وکي قریشانو فضا جابو کا جسو کوئی چا قریشان دلته دي فنادي یا آل بني هاشم بیا په आवाज کې سوګا شمشته نچای فن جابو کا فصل نبی طالب فاخبر خبر ورکا ان فلان قتلني في قال افلان کے قبیلی کس زیوا ولم تصاوب یوم پوری فمات المستاجر ومستاجر مرش جی فلما قدم الذي مستاجر مرشغه مستاجر نا یعنی مزدور مرش فلما قدم الذي استاجره هر کلا چراغ هغه سره چې چا په مزدوري نیولو اتا ابو طالب راغ فقال ما فعل صاحبنا غزم د قومي شو قال مرزام بیمار شو فاصن تو قیام علی خنګرانی می ولو کړه پوشي بیا فولی تو دفنو بیا میغه د دفن ذمہواری واغستا قد کان اهل ذاک منکا سمان دا خبره تانا ډیر مناسبه وا فمکث حینا وقت ثم ان الرجل جوسا کہ خوخی نسلو خان راوڑا او کینو فإنك قتلت صاحبنا وإن شئت خلفا 50 من قومك إنك لم تقتلوا فإن أبيت قتلناك بیا پتاینو کو تقدیزا ان تجیز ابنی هذا زغوارم چې او بخراتا
بچې زما چې دا دی ٹھیک شو برجل من ال50 او د 500 کسان ولا تصبروا يمينه او دا قسم میدان کې موت راوا بس راغی فقبلهما انی قبول کا ایمانا او ما د قسم په میدان کې موت را فقبلهما نو قبول کړ وجاء 48 رال فحلفوا ابن عباس فهو الذي نفسي بيدي ما حال الحول ومن ال48 عين تطرف قال تیرش لا قال نور انو د اتیاو صلیختو کسان عین یوا استرگا تطرفو چې حرکت کاو مانه په دې 48 کې یو سره ژوندې پاتې نشو جی ایک منٹ یاد کړه دا حدیث تا بیگا ویلې ده او مقصد د اشیاء بیدا دي چې د بواس جنگو او دا خلق په خپل منځ کې ډیر ضرورو والله خپل نبی راتلو د پاره وشتو د پارلار هموار کړی ای خو جنگیدل نو پای کې ظالمان او تکړه خلق او غټایټ او سرداران هغه مرشل او رستو هغه بیا غزنونه د جنگونو نسشو مایوس شو ان بیا الله پیغمبر راولېګا نو خلقو د پیغمبر اطاعت وکړه وای کان یوم بعاث ورز د بعاث یوم اغرض قدمه الله عز وجل لرسوله اے قدمه تیرا کړی وا الله د خپل نبینا یعنی مخکې تیرا کړی وا یا څو وقدم رسول الله صلی الله علیه وسلم چراغه وقد افترقا ملؤهم معنا ګډوډ شوی متفارق شو دی ډلې وقتل سرواتهم سردان وجل شو وجره او زخمیان شو دیجو کنا قدمه الله الله جری اغا طاقتنا مخی تیر کرل لوجد اموار رد لارا د خلقو لفاد اسلام ایک منٹ ابن عباس لیس صاحب بطن الوادی بین صفا والمروا سنت د صفا مروه د بیلین الاحزرین په منځ کې منډه سنت نه دی سنت خو دی سنت دی واجب دی وای عبد الوارث واجب دی ابن عباس وی چې سنت نه دی انما کان اجاریت یسونا جاہلیت والو منڈی ہولی ویقولون بلا نجیز البطحا الا شکتن نبتیری گم دا بطحانا مگر پا منڈا سرا اس توجہ کوا دا چی التکی لڑی بیاو ما یادے چی اوز مرگره او زمنگا خوشی آئی با کلا کلا دا سی خبری کولی اچی خبتن یادے خودتا تمخی دا یاداشت پارا اشتیار چاپ کوما او چی تال تلار چی صفا مروان خلق بزی چی تا بیلین اثرین راشی کنا بیا د الکان زنانی منډي یو بل مخې بل ته ګور عمره صاحب دا کیفیت موږ په خپل او قتل الا ماشاءالله چې په متانت سره سکه ساري منډي وای حضرت ابن عباس دا سنت نه دی واړه صرف تیز قدمونو تل دي دا منډي ول دا سنت نه دی حضرت ابن عباس هغه منډي مطلقین انکار نه کړي هغه مطلق منډه معروفه عادت چې د خلقو هغه انکار کړو لکه زمون امام ابو حنیفه د اشعار د زمانې نه انکار کړي دي مطلق اشعار نه کړي او دا یاد کړه دا بغیر مشکل نه وای څنګه حجر اغازه چې پاتې شوی د کابینا ولا تقول الحتیم
چې کله چې خلق طوافونه کول نو دې ځکه به خپل لختي او صوت تاسو ورته لخت او صوت به ورته تاسو په علاقو کې به یا بني زم په وطن کې چې تم مړ شوی یا څوک شهید شوی دی هغه ته به خلق وسلې چې څوک په لار کې څه ګټا سره لړګي اوبه تاسو ورته از بغیر د ورزول نه منځه نو دې په حاتم کې څنګه شي ورته جی بس رأيت في الجاهلية مالي دل بزمان جاهلیت کی قردتن یو شادو گیمی لیدلو اجتماع قردتن تاگی جمشو شادوگان قد زنت چتی شادوگای زنا کرو فرجموها اغی شادوگانو دا شادو کے رجم کا فرجمتوها ماهم یو دوک دریب کٹی پکی ماهم وشتے واللہ عالم بالصواب ٹھیک دیکھا نا والتفصیل فی فتح الباری انظروا انشاءاللہ نو بعض زمانی جاہلیت کیونو سو کچھ داغا بن اسرائیل او سو کچھ دا خود شادوگان خو مکلف نی نو چھ دا جنو تاسوگو دا جناتو خود اگر جن چی زناو که نو آغی پا صورت شادو کی شو چی صورت شادو کی شو نو نور جناتو متزان پا صورت شادو کا اور رجمه کا تو دا جنو او معلوم شو چی جن دا سے مکلف تے لکه پیرا انس مکلف باب د بیان د بعثت پیغمبر علیہ السلام یعنی نسب د نبی علیہ السلام او تابع یاد ہے دلته هغه معصوم چراغلو تاسو وایي کنه دا درس دا ټول یاد د کوم ځای معصوم ها سره دا یاتول غواړي محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب بن لؤي ابن غالب ابن فهر بن مالك ابن نضر ابن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مزر ابن نزار ابن معد بن أدنان هغه تکالیف چې کوم نبی علیہ السلام او صحابه ته د مشرکانو نه په مکه کې رسیدلو او احادیث قد مره حباب بن ارس صحابین ماورد جرال نبی علیہ السلام صاحب متوسطن بپور کی نبی علیہ السلام ځان ران وختون کو په صدر کې او فی ذل کعبه وقد لقینا المشرکین شدتا حدیث تامه کوي له بلال احمد تیار دي ورته دا حدیث خپل قیمت وي ويوضع الإنسان على فقط نفسه فيشك بالاثنين ويشك ذلك عن دينه وليتم من الله هذا الأمر حتى يصير رجل إسرائيل وبعض ما يخاف من الله لا يدخل السيف على بدنه. هذه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم سجد فسجد فمر في أحد إذا سجد إذا رجل رأيت أحد یو چون د خاورې واغسته تندې ته نږدې کړ یعنی مرش تباش کافر یعنی ایمان ورته نصیب نشو دي محشوی دا حدیث تا په صفحه 37 کې لسته لګي
هشام وعقبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وأبي بن خلف شعبة الشاك فرأيت إني يوم بدر فأولت ببئر غير أمية وأبي فقطعت أوصال فلم يؤت بالبئر. یعنی دام تا مخوی لکه نور ټول بکوي کې ورته خدا ابي ابن خلف چوکنا نو ته چراغنو دی غټ درونو راخله کې دنا نه پرزه شه ني أو قال حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن الأرزاق قلت إلى ابن عباس عن هذين الآيتين وما أمرهما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فسألت ابن عباس فقال لما أنزلت التي في الفرقان قال مثل أهل مكة دا دوړو آیتونو په تا تعرض غي چې سورته نساء کې کوم آیتين والته قاتل جهنمی ابدي دي او سورته فرقان کې وایي الا من تاب وامن وعمل صالحا قاتل چې قتلو کې نو توبه قبول شوه توبه وباسي نو بس دې جنتی شو یو کې وی جهنمی دي بلکې دوزخی دي او حاصل جواب څه شو د سورته نساء آیت هغه تعلق د قاتل مسلمان سره او د سورته فرقان تعلق د قاتل کافر سره قاتل حالت کفر کې قتل کړي دي ول اسلام یاد ما کان قبل وشو هغه آیا مستحیل وغیر نور خبرې چلو الا من ندم سوا دغه چانا چې دې پیغمانتیا اظهار کی او مراد د ندامت نه توبه ده زار چندتانه بس آسان دی ولا وایګه دا صدیق رضی الله تعالی عنہ مخکې ذکر راغل دی خو بیا چونکی دا واقع حتی ترونه کراغنه بیا دوباره ذکر کړی دی انو مخکې ذات تاویل دیگا موږ په تحقیق کړل شل ګڼي باب ذكر الدين وقول الله تعالى قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابو سامه قال حدثنا ابو سامه عن معاذ بن عبد الرحمن قال ابن ابي قال سالت مسروق من اذن النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت ليله استمع القران فقال حدثني ابوك يعني عبد الله انه اذن عبد الله بن مسعود انه اذنت بهم شجره كرة مولانا امام بخاری باب ذکر الجن ذکر د جناتو څنګه چې پیغمبر علیه السلام مبعوث لهدایت الانس دغه حضرت مبعوث لهدایت الجن هم وو یو په انسانانو کې هغه انسانانو درجه اعلی ده چې حضرت ایمان راوړ دی او لیدل دی نو په جناتو کې دغه پیرانو درجه اوچته ده چې ایمان راوړو د نبی اسلام په صحبت کې شرکت کړو دیکھو جی دا ګور دی روایت کی دا معنا دا سألت مسروقا مسروق لما تفوز کې من اذن النبي بالجن ليله استمع القران دا چا نبی علیہ السلام ته ویل چې د پیران راغلي دي او قران واورېدا
او قران اوریدل راغل دا خبره چا کړی دا تا کله ورته ناغیوی الشجرۃ اذنت بهم شجرۃ اونی حضرت توی چې ته خدلته چې بیان کې پیریان راغلي دنیا مخلوق ناس دي الله اکبر الله اکبر روایت د امیر سمیل حق سے دامت برکاتهم العالیہ الله دې صحت کامل ورکړي هغه وی چې موږ پنځپیر کې سبق وې او کله چې درس خلاص نو ما څه شپږه مرګیو په کمره کې او بسره را سراوړل سړک ته ورسېدایو کې بسونه کم انتظار وکاو موږ نازو کپ شپ لگاو اچي بس راغی نو ما بسره ته لاس کې مرګري ولاړ ما السلام علیکم چې تاسو مې کړی شو هغه خپل بیا شنو حیران شمو یې دا بیا شیخ قرآن ته خبر وکړه او خندل بیاو کنه غستارونه وکړه د په جامعونو سره او دا سیوی خاطر ته یو کالی یو کس راغی د کشمیر نه راغی ماته زما په دې بچی باندې پیران دی او تدم واچو ما مالغه پیران تم نه راغی ماته په دې چې پیران راشي نو غوي زما الزم چې د وسات لار شي او فلان کې سه دم واچي موږ ورته چې دا څنګه موږ دای شاګردان یو اما په دم واچو هغه بچی لار ټیک ټاک دلته دا مناره نه ده په دې مناره کې ماران دا ونه موږ به کله درس کوو نو دا ماران به راځي د ټول کورونو کړل او وایو کې لوټ کې درس مونږ نو د کالج نه کې په لارې ته دین دام ولاړې چې مې د طالبان ته د دغه جنکه ولې ولاړې دي او درس روز مې تاسو کو نو وای چې دي جنکو پر ماران کته وای ماران چوت بیا دې کورونو ټولو هغه لیدلو بیا یو ورځ داخله شوه فارسانګ ورته کې خو په دې مناره کې ګور مار ده کوته کې مو ته کې وار ده چې برلا مناره خالی و هغه نه پس بیا مار نه ښکار شي نو کله د مار په شکل کې وي هو څنګه نه او کله د بوډاګانو په شکل کې وي کله ځوانانو په شکل کې وي کله د نارینو په شکل کې کله زنانو په شکل کې وي دا څه پته ده شیخ القرآن رحم الله سلطما سفر زور سرتم او دا د غازی په دلار ما سری کوټ باندې غر ته چوغد گاڑی واسطه ډاټسن ته ودیږي او دې شیخ ماتی لور کینا وګور دې خاصن طبيعت کې خشي ډېر عجیب شخصیت او سلوله واړو خلک غټي غټي خبرې کوي لوی شخصیت وړي وړي خبرې کولې ول شاګردان سره مانوس زړه دې ازاز ګور راغور بیا شیخ ته وی ما ته وی چې زه لار میا والی تا داخله می واغستا انو وی الله حسن دې را کړ اوس هغه وخت مې حسینو چې مولانا حسین علي صاحب چې طالبان ته ویل چې دا پیری دی او خیال پکوي ګوره پیری دی او ما حالت کې کال دو کال وکړ او چې طالب ته دې خراجم تخدید ورانه ما دې خراجم او به تخدید بس ځان له سبقونه وی وسناسو په زما خمسدار کیره رااله خوشوي او ټیک ټاک ان بیا وی چې بیا نور طالبان بنالن بیا چې دې طالب علم بہت تکړه ہے یو ورځ ما ورته چې حضرت تاسو ما طالبان ولې جوړولو طالبان راته بیا وی کنه بس شیخ چې دې کې حکمت وکړه الى اخره اللہ اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی جاگ رہے ہو کہ جا رہے ہو جاگ رہے ہو کہ باگ رہے ہو جی جنات تو ہم شامل اسپر جتا سو کہ جنات یہ تگا پھر جنوی لا تو پتہ ہاؤ کہ دس پتہ ہے تب جالی کے لیے کون ہے جی فقال من هذا فقال انا ابو هريره فقال يعني حجاره استنفذ بها ولا تاتيني معك ولا براسه فاتيت بحجاره احملها في طرف صوبي حتى وضعت الى جنبي ثم انصرفت حتى اذا فرغ مشيت فقلت بابا العلم والروسه قال هما
من طعام الجن وإنه أتاني وقت الجن نصيبنا ونعم الجن دا ډېر خبي فسألوني أجساد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعزم ولا برصد الله يمروا بعزم ولا الا وجدوا عليه طعام الله ور ډوډۍ ورکړي شابه بس ګری پانور فاضل شابه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مسنى عن ابي جبل عن ابن عباس قال لما بلغ ابا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لاخيه ده سؤال كان فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم انه نبي ياتي الخبر من السماء ويسمع من قوله ثم دا دي تاسو د درې ځله ویل شابه ثم رجع الى ابي ذر فقال له رايته يامر بمكارم اخلاق وكلام ما هو بالشعر فقال ما شفيتني فهما یہ شفیت معنی تسلی بخش جواب درا لرانه کا فتزود وحمل شندا له فيها ماء حتى قدم مكة فقد مسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف وكره ان يسال عنه حتى ادركه بعض الليل واستجاب او علي حتى ادركه بعض الليل تر دې چراله په دې باندې بعضی صد شپې نو استجا یو ګټ کې پری وته ودشه فعرف انه قريب فلما راه تبعه بلد علي چراغه نو دا پوش دا سره مسافر دی ها بهم مصائب عن شيء حتى اصبح ثم احتمل قربه قرابته هغه مشکیزه اوچا تکا وظل ذلك اليوم ولا وزاده او خپل توخم اوچا تکړه ال المجمع ثلاث جی فلا يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى امسى فعاد الى مضجعه فمر به علي فقال امان للرجل ان اي نږدې نشو قریب نشو لپاره سړی ان يعلم منزله چې دې ځان خپل منزل معلوم کړي دغه ذکر به منزله جی فذهب به معه ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث عاد علي مثل ذلك فأقام معه ثم قال ألا تحدثني ما الذي أقدمك قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت ففعل فأخبره قال فإنه حق وهو رسول الله فإذا أصبحت فاتبعني فإني رأيت هذه شيء بولتے ہیں سار ما پسې راځه شيء أخاف عليكم قمت كأني أريق الماء أريق الماء مخکې ز سپلای سمم دې حدیث کرای ز مشاهده کوم فتبعني حتى تدخل مدخلي فقال فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله واسلم مكانه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع الى قومك فاخبرهم حتى ياتيك امري قال والذي نفسي بيدي لاصرخن بين الظهرانين الله شيخي بوم دي مس کې توحید بیانو فخرج حتى المسجد فنادى يا باعلى صوته اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه وأتى العباس فكب عليه قال ويلكم ألست تعلمون أن من غفار وإن طريق تجاركم إلى الشام استاسو لار الشام تدا فأنقذوا منه ثم عاد من القتل مثلها فضربوه وأساروا إليه فأكب العباس عليه قال في جمشو عباس ترى غنشو أو ويجدي تبصنا وجيه إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وقال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد الكوفة يقول والله لقد رأيتني وإن عمرو لمسري على الإسلام قبل أن أو دا زيد سعيد بن زيد خوا موحد جاهلیت وکنا او دا چې کوم دې دا سعید شو دا د عمر سے د ترزوی او اوخه هم او دی اسلام قبول کړه او د خور هم فسمعت زيد بن سعيد بن زيد بن نفيل في مسجد الكوفة يقول والله لقد رأيتني قسم دې په الله چې ما ته دا یاد دي وان عمر لموسقي الاسلام عمر زما لاسونه تړلو او بند کړو ملوي د اسلام نه قبل ان يسلم عمر چې اسلام له عمر نور راوړي جی ولو ان احد ارفض کچری احد زین اخذی للذي صنعتم بعثمان لکانا یعنی عثمان رضی الله عنه کم مشکلات تاسو وګړه دا دمر زیات دي کې احد د زین اخ حرکتو کی ناغه ډیر مناسب وي یعنی ډیر زیاته متاسو کو سره بس جزاك الله وزوجك الله